درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتب كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سنگتا سلا پتا دا زمونگا د جمعې پورس درس حدیث وی او پدې درس حدیث کې زمونږ کوشش دا وی چې روزمره چې کم مسائل دي هغه موږ په بورډ باندې ولیکو دا غي موږ تم فائدو شي او تا ملګرو ته هم فائدو شي. موږ دینه پیله دا سبق ویلو که تاسو ته یاد شي مونږ چې کم دی دا بنده ته معاف نه دی. یو بندنا فرض منځ پاتې شي نو دا بنده به چې کم دی د فرض منځ قضا به وروړي. که چېرته په ژوند کې د دې قضا رونړله او دا د دنیا نه چې کم دی همداسې دی لاړلو نو دا د دنیا نه ګناهګار لاړو. الله به ترې د دې تپوس هم کوي او د دې سزا به هم ورکوي. نو لہذا قضا منځ وروړل دا په بنده باندې واجب دی. واجب بنده نه فرض منځ پاتې شو دغه فرض منځ په بنده باندې د دې قضا وروړل داسې شی دی دا ګوره واجب دی. او د دې داسې مثال دی د یو الک واده وي او په واده کې چې کوم دی هغه ټول خلکو ته سو کی وینا وکي خداغه نه چې کوم دی یو خپل نږدې دوست پاتې وي چې کله واده وشي دا نږدې دوست وترای شي لکه خبر شوم چې واده دي شوی دی بیا یار زما خو واده شوی غتره نه پاتې شوی بیا زمو ستاسو تعلق ختم نو دا واده کړي وته سوي ویزه به تاسو سپیشل پروګرام کوم نو دا خو په واده کې نو راغلی او دی وته سوي ویزه به تاسو سپیشل پروګرام کوم چې کله وته پروګرام وکي نو د ملګری د دې دوستانو کې چې کم دی هغه افغان څه شي ختم شي. نو داسې چې کم دی الله هم د بنده یو چې کم دی اوس د مونږ مونږه ادا کو په خپل وخت کې الله په دې ډیر خوشاله شي. او کله نا کله د انسان نه چې کم دی د مونږ پاتې شي نو دی په سبا باندې راګرځي لکه دا ماسوتن مونږ نه پاتې شو او مونږ په سبا راګرځو یا یو هفته پس مونږ ویره مونږ مونږ پاتې شوی دی نو الله په دې ډیر خوشاله شي. یره وی دې بنده ته وګوره مونږ نه پریږدي مثلا د جمعې د ورځې ته نه د ماسختن مونږ پاتې شوی او د سره فکر دی نو الله پاک چې کوم دی د دې بنده د قضا مونږ باندې ډیر زیات خوشاليږي. مونږ تاسو له پکار دادي اول ماته مونږ نه مونږ پاتې کیږي د دې مونږ کوم دی د دې قضا رو ګرځوا. اوس کوم دی نه سبق زمونږ دا دی چې قضا کن پر واجب ہے. فرض منز د دې قضا په چا باندې ده. نمبر 1 سونے والا یو سړی اوده شوی دی ټیک ټاک ته خو اوده شوی دی او د سحر منز لاړلو د ماسپخین منز نه لاړو د مازیګر منز نه لاړلو نو دې چې را پاسي نو د باندې دغه منز شي دی دا واجب دی. هغه یو بنده چې د اوده شوی دی. دویم چې کوم دی جاگنے والا یو سړی ویښ ناست مونږ نه بس لاړلو نو د باندې هم دا فرض مونږ قضا وړل داسې شی دی واجب دی. او دریم دا بھول جانے والا یو سړی چې کوم دی په سکار کې مصروف ودنه چې کوم دی مونږ هیر شولو
نو چې کله هم متدموز را یاد شو نو د باندې د دې موز قضا وړل داسې شي دی دا واجب دي او سلورم قصدن نماز چھوڑنے والا قصدن نماز چھوڑنے والا دا وته پته ده چې د ماسختن مونږ ټیم داخل دی نه دا اوده دی نه دا په یو کار کې مصروفه دی او بس قصدن مونږ پرې خودلو نو په دغه قصدن آمدن سړی باندې هم د دې مونږ قضا شي دا واجب ده ٹھیک شو پنځم نمبر دا خبره په اخیره کې بیا وکم پنځم نمبر یو بنده داسې دی عقل شراب سے عقل بنگ سے عقل ہیروئن سے یا عقل دوسری حرام چیزوں سے عقل زائل ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے یو سړی چې کوم دی نشئی دی او د چې کوم دی شراب اسکل یا د بنگ اسکل یا نن سبا چې دا کم هیروین راوتی دي ایس دای اسکل اور یہی چې کوم دی نور حرام شیزونه واچل مثلا پاغي کې نسوار دي سیګریټ دي پاغي کې چرس دي دا دي دومره مقدار کې او کې چې د عقل کار بس پریګ دي د سکیږي سړی چې کوم دی 2 نمبر شیز چې واچي یا پاول ځل باندې واچي د عقل بالکل بس کار پریګ دي نو چې کله د بنده د عقل کار پریګ دي نو په دغه دوران کې د منځونه لړ شي نو چې به کله دا نشه د سر نه پوزي شي ته پوس به وکي چیرې باندې سونه منځونه پاتې شي وي نو په دغه نشئی سړی باندې د منځ قضا وړل داسې شي دی دا واجب دي فوت شدہ نماز کم ہو یا زیادہ قضا واجب ہے دا ټول چې څومره دي کپه دې کې د یو بندنه لس منځونه قضا شوی دي دا یو بندنه 50 منځونه قضا شوی دي او کله یو بندنه یو منځم قضا شوی دي په دې ټول صورتونو کې د دې منځ قضا وړل په دمه نشي شي دي دا واجب دي نو پهلنے سبق زمونږ دا شو چې قضا کن لوگوں پر واجب ہے پاگے کے نمبر 1 سونے والا جاگنے والا بھول جانے والا قصدن نماز چھوڑنے والا اور عقل جب ان چیزوں سے زائل ہو جائے تو ان تمام لوگوں پر نماز کی قضا کیا ہوگی واجب ہوگی دویم دے منز پچا ماندے داغی قضا نشتے دے کن لوگوں پر قضا واجب نہیں ہے یو سړی داسې دی دا ټیک ټاک ته منظم په راغلو او منځه نه کلو او رسته به قضا نشته دی دا سوق دی نمبر 1 چې کوم دی حایزه خزا ماهواري بیماری و تراشی دا خزه ټیک ټاک وی خمزیدار عقل امکار کوي او کور کې ټیک ټاک ناشته می منځ پیرایشي دی باندې منځ دشته دی او دغه شانتي نفاس والا خزا د خزه چې کم دی معشوم شوی دی نو هغه ته سلويخ ورځې پورې خپل وینه راځي دا خزه ټیک ټاک ده او سلويخ ورځې پورې ودا منظم نه کوي او دغه حایزه خزه چې دا د مینسز ده او د هیڅ د اولمبي او دغه شانتي دغه نفاس والا خزه چې کله په سلويخته باندې اولمبي نو دې معنی دغه منځونه څه نشته دي قضا پی نشته دی دې باندې پوه شئ دویم چې کوم دی دویم لیونی سړی دی لیونی بدا پیدایشي لیونی دی نو دا باندې هم د موږ قضا نشته دی کدی موږ اونکی د دې په هغه نشته دی او کدی دې موږ قضا رونل نو هم به دې دغه نشته دی قضا پی نشته دی دریم دی بهوش سړی یو بنده داسې دی چې دا د باندې چې کم دی لیونتوب راځي خو کله نا کله بعض خلک وی هغه باندې لیونتوب کله نا کله راځي او دویم هغه سړی دی چې دا بهوش شو نو اوس دا کله نا کله په د باندې لیونتوب راځي او دویم هغه سړی چې داسې شي دی بهوشه کله د منځونه د پنځو منځونو نه کم وو مثلا 2 3 سلور 5 نو په دمه باندې د دې موږ قضا شته دي او کچرته یو بنده داسې بهوش شو چې د باندې منځونو
پنځه منځونه نه په زیات منځونه وختل نو بیا په دغه بنده باندې هم څه نشته دی یا قضا پې نشته دی مثلا یو سړی چې کوم دی اپریشن تھیټر لیدن نکلو داسې اپریشنونه وي هغه باقاعده 24 غنټه 16 غنټه پوره 2 ورځې پاغي باندې دغه شنو دا سړی بهوشي که په دغه بهوشي په حالت کې په د باندې د پنځو منځونو نه زیات منځونه راغلل تیر شول نو بیا په دغه بهوشه بنده باندې د دې منځ قضا نشته دی او که چرته یو مریض داسې وي چې هغه باندې منځونه درې پیراغلل څلور پیراغلل او دا په بهوشه په حالت کې چې کله دی په هوش کې راشي نو د باندې دغه منځونو قضا ول بیا څه بیا دا به کې واجبي دا زمونږ نن مختصرا سبق شو الله دې په مونږ ته د پوهه توفیق را نصیب کړي واخر الدعوان الحمدلله